اول خو زه ټولو کې مخکې دا پرون چې کوم واقعه د سند هاوس باندې حمله وشوه د هغې بھرپور مذمت کوم. دا څه طریقه نه ده دا چې کوم طریقه دوی اختیار کړه. دا هغه چې تلو د هلکان چې تلو نو داسې په خپل مرضی نه وتلې. چا ورته ویلو چې لاړ شو داسې هغه کړي وو هغوی یې هلته لیږلو چې ځه دا سلسله شروع کړئ. دې سره د دوی دا خیال دی چې دا ټول کوم عدم اعتماد سلسله چې روانه ده دا به ورسره په هغې کې بس مونږ به خوف راز پیدا کړو او دا سلسله به ختم شي. دا د دوی غلط فهمي ده. مونږ نه غواړو چې د حالات دې خراب کړو په هیڅ صورت کې. دوی کو وایي چې په 27 باندې مونږ هلته جلسه کو د 10 لکو خلکو 1 ملیون هغه به جلسه به نو دوی خو چارو کو کړي دي ودې کې جلسه خو د هغې نه مخکې زموږ هم جلسه ده موږ هم کوو. دې کې څه دویمه خبره نشته. خو که ستاسو یاد وي چې دې د تیر حکومت کې چې هغې ته راته اسلام آباد ته راته د لاهور نه لانګ مارچ کړو چې زه به درنه کوم هلته د هغه وخت کې مې ویلي چې زه ملیون یو 10 لکه خلک به راوځم چې اسلام آباد ته راغلم زما په خیال 15-16 زره کسان وو. نو دا دې نه وایي هغه شانتې مونږ هم هغه کوو. مونږ په دې وخت کې چونکې دا یو آئینی طریقه ده عدم اعتماد یو آئینی طریقه ده او هغه طریقه مونږ اختیار کړې ده. کو دې هغه آئینی طریقې سره هغه کوي او د سره 172 کسانی نو بیا خو زمونږ عدم اعتماد فیل دی او کو د سره نی نو بیا خو عدم اعتماد کامیاب دی. انشاءالله تعالی کامیابی کی با دې په څه ګبراو دی. او د سره دې خو بار روزانه وایي چې ګبرانه نه وایي چې ما سره خلک شته او دا به فیل شي. نه چې فیل کېږي نه بیا ولې دا دمره دا هغه کې او دا حل هغه کې خلک لګي او اشتعال ورکوي چې بھئی ورشه په سند هاوس لاړ شه ورشه په فلاني ځای کې هغه وکړي. دا خلک چې کوم په سند هاوس کې وو هغه خو انټروګانې ورکړې او که ستاسو خیال هم دا خلک په اسمبلی کې هم دوی دا خبرې کولې چې مهنګایي ده او مونږ تنګ مونږ خپل حلقو ته نشو تللی. نن هغوی وایي چې زمونږ دا ضمیر اواز دی. خو عجیبه خبره دا ده چې دا خلک عمران خان له تلل څه وخت کې نه هغه به وایي چې دا د ضمیر اواز دی او دوی راغلل ماله چا بوله بوتل هلته که نه. نن چې هغوی اواز اوچتوي چې یاره موږ دله ووټ نه ورکوو د 3.5 کاله کې خلکو ته دا چې کوم نقصان رسولی دی او دا مهنګۍ روستې ده موږ ورکړو نه وایي نه دا هارس ټریډنګ یا دوی پیسې اخیستې دي. نو اوس په دې کې سړی حیران شي چې دی دا څنګه خپلې خبرې الټه لاړ شي په دې وخت کې. هغه وخت کې ضمیر کې اواز اوس وایي چې نه دا هارس ټریډنګ دی. رونو دا عدم اعتماد لازمی خبر ده چې یو حکومت خلاف عدم اعتماد راځي نو دا د آئیني یو طریقه ده ټیک ده. خو مونږ ولې روستلي یا ولې راوړو؟ یو خو دا چې تیر الیکشن مونږ منل نه و چې دا د الیکشن کې داندي شوې ده او دا حکومت چې دی دا سلیکټډ په لومړي ځل چې په اسمبلی کې چې ده ته ووایي چې سلیکټډ وزیر اعظم مبارک و نو ده خو په لاسونو ټپوله هغه وخت کې. نو اوس وایي چې سلیکټډ ځه خو هغه خبره پرېږده خو ده دا 3.5 کاله کې اسمبلی صحیح چلولې وې. په دې 3.5 کاله کې د عوامو ته څه هغه ورکړې وې ریلیف ورکړې وې. مهنګۍ کې کمې راوستې وې دا چې کومې وعدې کړې وې هغه یې پوره کړې وې. نو مونږ به وایو چې دا ټیک دی 1.5 کال یې نور دی تېر کړي. خو دا موږ باندې پریشر و په اپوزیشن باندې پریشر و چې دا تاسو څه کوئ نه. نو دې دپاره
د عوامو ته چې دا کم تکلیف در رسولی دی دا چې په دې تاریخ کې دامره مهنګۍ دامره ګراني دامره بېروزګاري په دې پاکستان په تاریخ کې ډېر حکومتونه راغلي دي ټیک ته راتلل به مهنګۍ به پکې راغله ګراني به راغله شور وور شو قیمتونه به لاندې شو خو دا خو مسلسل او دا قوم اقتصادي هغه چې دی امور چې دی هغه ټول IMF سره ګاڼه کړی دی مونږ خو د IMF په اشارو باندې چلیږو دا ملک د IMF په اشارو باندې چلیږي نه دا په څنګه د عوام هغوی خو د عوامو پروا نه کوي هغوی خو خپل هغه پیسې چې دلته دوی له ورکوي د هغې واپس وصولي کوي نه هغوی خو وایي چې سونه مې دی زه مونږه ټیکسونو لګوي بجلی قیمت زیات کړي د پټرولو قیمت زیات کړي د ګیس قیمت زیات کړي هر یو شی ګران کړي مونږ د هغوی په هغې باندې څه اثر نشته اثر خو په مونږ باندې دی دا خو یو عوامي حکومت وي دا خو یو صحیح نماینده حکومت وي دا خو واقعي د عوامو منتخب کړی وي نن به داسې شرایط نه منل او ده به وایي چې نه زه عوام سره ولاړ یم IMF سره نه ودرېږم خو نه بدقسمتۍ سره هغه هماغه شانتې لګیا دی وایي چې نه اوس خو وایي چې د آلو او ټماټر دپاره خو زه نه یم راغلی چې آلو او ټماټر قیمت یې زه کم کړم نشه ته آلو او ټماټر قیمت نشې کمولی ته څه کمولی شي ته دې عوامو ته څه فایده رسولی شي دا خو عجیبه خبرې دي چې دی وایي چې زه دا ما ریاست مدینه هغه کومه ریاست مدینه کوم ځای کې ده ریاست مدینه کې دوی په خپله دا ویلي چې په دې ملک کې د انصاف دوه هغه دي قانونونه دي یو د هغې دپاره امرا دپاره دی د لوی خلکو دپاره یو د غریبانو دپاره دی اوس بل ورځ یو څو ورځې مخکې دوی هغه کو ستاسو یادې تېر حکومت کې په پارلیمنټ حمله کړې وه په ټي وي سټیشن یې حمله کړې وه او هغه کیس په دوی باندې چلېده د اینټي ټیررسټ کوډ کې دهشتګردۍ کوډ کې چلېده بل ورځ صدر صاحب هم وایي چې زما عدالت ته ځان ته هغه جوړ کړي چې زما عدالت ته ځم او ټول بری شو نو دا د غریبانو دپاره قانون دی که دا د امیرانو دپاره د طاقتورو دپاره قانون دی دا څنګه قانون دی زه په دې موقع باندې د سپیکر صاحب چې هلته کوم ناست دی د دې صوبې دی پښتون دی هغه زه د هغه کردار ته مشکوک ګرم دی خو غیر جانبدار نه دی سپیکر چې څوک شي نو هغه چې بیا هاوس چلی نو هغه د حزب اختلاف دپاره حزب اقتدار دپاره دواړو دپاره برابر وي نو بیا هغه چلیږي دی خو د هغوی سیاسي میټینګونو کې ناست وي ټول وخت او دا ټول ملبه اوس عمران خان کې دا یو خبره ده چې په ځان باندې سم دا ملبې په نور باندې اچي دا ټوله ملبه په دې سپیکر باندې اچي او دی به سبا دا ټول خلک به همدلته هغه کوي چې دا تاسو وکړله دله پکار ده چې غیر جانبدار هغه یو هغه دې واخلي رویه دې وکړي نو ټول به دې هم بچ کېږي نه دا هم درته ووایم دې نه پس د ده هغه دی وار دی ځکه چې ده چې کم کردار ادا کړ نو هغه خو زما په خیال یو سپیکر دی نه مخکې هم سپیکران پاتې شوي دي هغوی به د حزب اختلاف هم خیال کو هر څه کول دی خو اوس کو څوک جیل کې نه هغه ممبر په اسمبلی ته راغوستی هم نشي چې څو پورې ورته عمران خان نیولی هغه علي وزیر دی اوسه پورې په جیل کې پروت دی په یو هغې ته نه راغواړي نو داسې سپیکر بیا خو سپیکر څه شو بیا خو د دوی هغه شو یو ورکر شو دی خو ورکر دی نو په دې لحاظ سره مونږ د هغه غیر جانبداري بالکل هغه غیر جانبدار نه دی جانبدار دی او د دې ټول هغې کې مونږ نه غواړو اوس هم دا وایم چې مونږ فساد نه غواړو
مونږ نه په اسلام آباد کې نو په نور دیونو کې فساد ته تیار نه یو او نه غواړو، خو غواړو چې آئینی طریقه چې کومه ده دې مونږ ته دا ووایي چې دا مونږ دا کومه طریقه اختیار کړې چې دا آئیني نه ده، دا غیر آئینی ده. ٹھیک ده، مونږ بیا کینو په ارام به کینو، خو کو آئینی ده نو بیا د دې لاره رکاوول، د ممبرانو لاره رکاوول او ممبران اسمبلی ته نه پرېښودل، دا بیا یو غیر آئینی هغه دی او دا آرټیکل 6 لاندې بیا د دوی خلاف کیس جوړېږي او انشاءالله تعالی کو داسې څه وشو نو مونږ به پرېږدو یې نه، همدغه کیس به په ده باندې دوی باندې چلوو. د ده دپاره یو عزتداره طریقه دا ده، یو داسې طریقه چې جمهوري طریقه ده، یو داسې طریقه ده چې دته به اوسه پورې به هغه د به د خلکو په نبض باندې یا د ممبرانو په نبض باندې لاس ایښي، ده ته پته لګېدلی چې داسې اکثریت نشته. نو چې اکثریت سره نشته نو دله څه پکار دی؟ څه پکار دی چې څه وکړي؟ تاسو ووایه. استعفا. همدا یو عزتداره طریقه ده دپاره چې استعفا دې ورکړي. نو زه یو هغه به وشي بلکل د اسمبلی کې د دوی بیا هم هغه شته اکثریت شته چې څو پورې د اسمبلی زه دا هم د دې لږ وضاحت کول غواړم چې دا اسمبلی چې ده دا آئندہ وزیر اعظم اگر مائنس عمران خان ہو، اگلا وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے ہو یا قومی طرز حکمرانی ہو، تو پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ کس طرز کی حکمرانی اس ملک کو ان مسائل سے نکال سکتی ہے مستقبل میں؟ دیکھیں، یہ -1 فارمولہ ہمارا نہیں ہے، پی ڈی ایم کا بھی نہیں ہے اور کمبائنڈ اپوزیشن کا بھی نہیں ہے، یہ ان کے اندر سے یہ فارمولہ ہے. ہمارا وہ طے ہے کہ کل آپ نے اگر بلاول صاحب کی بھی تقریر وہ شادیب خانزادہ پروگرام میں دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جب تبدیلی آئے گی تو سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے، وہ وزیر اعظم کے حقدار ہیں. تو اسی طریقے سے جہاں جہاں پر بھی ہوگا بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ ہوگا، اور یہ ایک خاص مقصد کے لیے، خاص ٹائم کے لیے، تاکہ ہم یہ انتخابی اصلاحات کر سکیں اور وہ کر کے اس کے بعد دوبارہ ملک میں انتخابات کرائیں گے اور انتخابات میں جس کو بھی اکثریت ملے گی وہ اس کا حق بنتا ہے. تحریک اعتمادی پیش ہو پوزیشن سر اتحادی داغه چې کوم اتحاد ټول دی غواره لري دا خپل مزرین جیرا لري په دې نه بعد عمران پاور شو ته تاسو په کوم نظر ګورئ چې آیا دا یو تړ قوت ده دې دغه نور کې چې ملک څخه فساد جوړي؟ نو موږ دغه وایو چې اتحادیان د سره نه دي، تقریباً 13 ممبران چې دي اته انحراف کړی د هغه چې موږ د سر نیو، په هغه کې وزیران هم شامل دي. نو دا خو اوس دی چې کوم خبرې کوي چې یاره دا چل دی او هغه چل دی، بلکہ دا وایي چې میں اگر مجھے ہٹایا گیا تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. نو دا کم جلسه چې دی کوي نو څه لپاره کوي؟ مونږ خو دا وایو کو یو خدا چې آئینی طور باندې کو د څوک روکو کړ د جرم هغه دی، هغه د ټولو کې مخکې مجرم دی او دی په دې ملک کې خانه‌جګي کول غواړي او مونږ دا نه غواړو چې داسې صورتحال جوړ شي، ځکه چې مونږ سره اکثریت شته نو مونږ دې ولې غواړو داسې، خو دی غواړي دا او دی غواړي چې داسې حالات جوړ شي چې دریم قوت دی راشي، او دریم قوت هم دې وخت کې زما خیال نه دی چې هغه د هغوی داسې اراده شته او نه اراده ده. سر عدم اعتماد آپ کا آئینی حق ہے. ابھی اسلام آباد میں آپ نے بھی مارچ کا اعلان کیا ہے اور پی ٹی آئی نے بھی مارچ کا اعلان کیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے اب سے کچھ دیر قبل تمام سیاسی پارلیمانی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے وہ اس دھرنے کو مؤخر کرے. تو اگر پی ٹی آئی اعلان کرتی ہے، اپنا دھرنا مؤخر کرتی ہے 27 مارچ کو، اور جو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کو آئینی طریقے سے چلنے دیتی ہے، تو کیا پی ڈی ایم بھی اپنا دھرنا مؤخر کرے گی؟ عین ممکن ہے، اور یہ پی ڈی ایم بھی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی، لیکن عین ممکن ہے. ہمارا مقصد تو وہی ہے، جو مقابلہ ہونا ہے تو اسمبلی کے اندر ہونا ہے، اسمبلی کے باہر تو مقابلہ نہیں ہے.
उसका तो वक्त आएगा, इलेक्शन जब आएंगे तो जल्द से जुलूस शुरू होंगे। मुकाबला अंदर है, और अंदर अगर ये आईनी तरीके से वो छोड़ते हैं, करते हैं, तो बिल्कुल हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इसमें जो थोड़े बहुत हमें पता है कि कुछ इन्होंने वो तरीक़ेकार ऐसे निकाल रहे हैं, जो स्पीकर की मैंने इशारा दिया है तो उसको आगे सामने लेके आ रहे हैं, वो हम नहीं मानेंगे। और जो अपोजिशन ने एक दरख्वास्त दी है स्पीकर को कि आप 21 तारीख का जो वो है उस दिन का जो ऑर्डर ऑफ द डे है वो उसका ऐलान करें, और उसमें ये लिखें कि इस दिन पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो है वो तहरीक है वो पेश होगी। मतलब सर सिर्फ स्पीकर पर समझौता नहीं होगा? हाँ जी, स्पीकर पर समझौता नहीं होगा, सर कैसे पर समझौता नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं, ये मैं ये नहीं कहता, लेकिन मतलब ये है कि उसकी वो गैर जानिबदार है। अगर जानिबदार रहते तो फिर देखी जाएगी, वो भी फैसला मिल के। जी, تحریک اعتماد چې کامیاب شو لکه د موږ د صوبایي اسمبلی چې باب علیحدګي اختیار کړه د دوی حوالې سره سوي چې دلته بیا چینجز راځي نو عین ممکن ده دا خو اوس ډېر څه ګوره چې دا یو ځل یو سلسله وچلېږي که نه چې ګاډي سپیډ واخلي نو بیا خو ورسره هغه کېږي که نه هماغه شان دی. دیکھي چې تبدیلي راشي دا یو خاص وخت لپاره ده، او هغه وخت دا دی چې د ملک کې دا انتخابي اصلاحات چې دي هغه وشي. مونږ دا الکترونیک مشین دا شیزونه نه منو چې صحیح په ملک کې انتخابي اصلاحات وشي، نو ان شاء الله تعالی هغې نه پس به په دې ملک کې دوباره انتخابات کیږي، او د عوامو چې صحیح منصفانه انتخابات وشي، عوامو چې څه فیصلو کوي مونږ ته قابل قبول ده، مونږ ټول ته قابل قبول ده. دې لپاره دا ټول هغه دی، دا زمونږ د پی ډي ایم د شروع نه دا هغه و چې مونږ غواړو په دې ملک کې د منصفانه انتخابات وشي. مونږ غواړو چې د دې ملک هغه د عوامو چې څه فیصلو کوي هغه فیصله مونږ ته قابل قبول ده. مونږ غواړو چې هر یو اداره چې دا خپل آئینی ادارے کې هغې کې دایره کې دننه د کار کوي، د هغې نه د بار اخوا دېخوا نه کېږي. دی خو په دې مسخه دی چې یاره وایي نیوټرل کیا ہے، وی نیوټرل تو جانور ہوتے ہیں. نو زه خو په دې پوهېږم چې دی اوسه پورې خو هلته چې روس نه چې واپس راغی نو چا تپوس کوي وي میں نیوټرل ہوں، نو هغه وخت کې خو تا نیوټرل الفاظ استعمالول اوس چې نیوټرل تو جانور ہوتے ہیں. نو عجیبه خبرې دي د هغه. بس د ده دا خیال دی چې دی په جلسو باندې څوک وزیر اعظم ہے کورسۍ داسې نشي بچ کولی. جلسې کودې کوي نو مونږ ته پته ده چې انتظامیه ورسره سم هغه کوي. دی د قانون کم ځای کې د هغه احترام کړی دی. قانون الیکشن کمیشن ورته وایي چې په یا کوم ځای کې الیکشن کېږي د صوبایي داسې دا هغې الیکشن کېږي بلدیاتو هلته ونسې دی روان پروايي نشته د هغه. دا څنګه انصاف دی؟ دا څنګه ریاست مدینه ده چې هغه په خپل یو د یو ادارې چې هغه ورته وایي چې هغه د الیکشن دپاره هغې منتخب شوې هغه ده یو اداره ده د آئیني اداره، هغه ورته وایي چې مه ځه، دی وایي زه ځم، چې هغه یې راغواړي وایي زه نه ځم. نو دې طریقې سره ملک نه چلېږي. مونږ غواړو چې ملک دې په صحیح سمت کې روان شي. د دې غریبانانو ډېر په مشکل کې وخت تېرېږي، ډېر مشکلاتو کې هغه دی ابتر حالات دي. او 2 وخته روټۍ څوک خپل بچو له 2 وخته روټۍ نشي پیدا کولی. نو په دې لحاظ سره زمونږ به دا کوشش وي چې څه نه څه طریقې سره د عوامو ته څه داسې د هغوی لپاره څه کار وکړو چې هغوی ته د هغوی لږ ساه واخیستې شي، او د هغې لپاره به انشاءالله تعالی مونږ ورځ او شپه همدې کې مونږ کوشش کوو. د اساس کې را روان دي، زه زیاتې خبرې نه کول غواړم. بیا په دې آخر کې د امجد خان، امل خان، خوشحال خان، آدم